اعتکاف به په څنګه مسجد کې درست وي؟ کم مسجد کې اعتکاف صحیح دی او کم مسجد کې اعتکاف صحیح نه دی. ٹھیک شولا؟ او د اعتکاف نیت څنګه دی؟ اعتکاف نیت به څنګه کوي؟ او اعتکاف تر دننه کېدو ټایم څه دی چې کم ټایم به دی خپل د اعتکاف ځای ته چې کم دی مسجد ته دا به دننه کېږي. ټیک شولا؟ او دغه شان د پردې لګول لازم دي که لازم نه دي؟ د قضای حاجت لپاره د تلی شي لرې تلی شي که نشي تلی، دغه شان د خوراک څښاک انتظام د راوړلو که نه نو دی کور ته هوټل ته تلی شي که نشي تلی. ټیک شولا؟ نو دا مسلې دا ټولې به نن د اعتکاف په حوالې سره د سړو د اعتکاف په حوالې سره هغه به د ننني کلیپ کې تاسو سره شیر شي. اوله مسله خو دا راځي چې اعتکاف په داسې مسجد کې چې کم مسجد کې 5 وخته مونځ کېږي. که کم مسجد کې 5 وخته مونځ نه کېدو نو هغه مسجد کې اعتکاف صحیح نه دی. اول دغه قوم له پکار دی چې دغه مسجد انتظام د مانځه برابر کی، د هغې نه پس دی پکې بیا اعتکاف کوي نو بیا پکې اعتکاف هغه صحیح دی. یو مسله خدا شوه. د اعتکاف نیت څه دی؟ نو ګوره د اعتکاف په ساده ټکو کې بس زړه کې دا نیتو کی چې الله ستا د رضا دپاره د رمضان د آخري عشرې د سنت اعتکاف نیت کوم. بس دا نیت ته زړه کې وکي او په دې نیت باندې د مسجد ته داخل شي یا چې داخل شنو نیت تی وکي. ټیک شولا؟ دغه نیت او که په خوله وي په خوله باندې دې ووایي. او د اعتکاف تر دننه کېدو ټایم څه دی؟ نو ګوره د شلمې روجې د مازیګر نه پس د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې چې دی د اعتکاف ځای ته دننه شوی او نیت یې کړی، یعنی مسجد ته دننه شوی او نیت یې کړی. ټیک شولا؟ نو دا اعتکاف به صحیح دا به ټیک وي. او که نه دی دننه شو او غروب شوی او نور پرېوتی او د هغې نه پس د اعتکاف نیت وکړو نو بیا به ګورئ د اعتکاف نیت هغه به صحیح نه وي. ښه، دا مسله شوه. اوس دې کې یو خبر دا و که د مسجد حدود معتکف ته مسجد کې کوم ځای پورې ګرځېدل، سملاستل، ناسته، خوراک، دا هر څه چې کوم دی دا د مسجد په حدودو کې. ګوره مسجد معنا د ځای د سجدې په کوم ځای پورې چې مونځ کېږي دا د مسجد حدود دي. ښه، کوم ځای پورې چې مونځ کېږي که نه دا د مسجد حدود دي. په دې کې د اعتکاف والا اوده کېدیم شي، کېناستیم شي، سملاستیم شي، ګرځېدیم شي، خوراک څښاک هم کولی شي، خوب آرام هر څه دی کولی شي، خو دا به د مسجد په حدودو کې وي. د اودسونو ځای، د چارندم ځای، د پیزار ځای دا د مسجد حدود نه دي. ګورئ کوم ځای کې چې اعتکاف دی نو دا د اعتکاف د ځای حدود نه دي. که دغې ته څوک بغیر د ضرورت شرعي نه د فرض ضرورت نه بغیر څوک ووته نو ګورئ د ده به اعتکاف صحیح دا به ماتي. بعضې کسان د خوله کنګالولو دپاره د چارندم ځای ته وځي، د لاس وینځلو دپاره وځي، د اوبو راغېستلو دپاره هسې وځي. نو که بل څوک نه وي خو ټیک د ته اوبه راغستی شي اوبه ستا ضرورت دی، خو هسې چې کوم دی ته لوښي کنګالولو دپاره یا هسې اوبه راخلې او هسې وځي خوله کنګالولو دپاره او لاس وینځلو دپاره نو دې سره ګوره اعتکاف ماتېږي. ټیک شوله؟ که داسې وي چې سبیل چې دی دا د مسجد د حد سره لګېدلی دی او ته د مسجد په حد کې ودرېدې او لاس دې بمبې ته رسي، بمبه دې کولاو کړه، په هغې دې لاس وینځل، خوله دې کنګالولو، دا کولی شي، خو د مسجد نه به چې کوم دی خپه دا به نه بار کېږي. ټیک شوله؟ نو دا مسله شوه. په هیره سړی د مسجد نه ووتو نو اعتکاف یې څه کېږي؟ د دې سره اعتکاف ماتېږي. دا مسله شوه. نو د ټایم خبره مې هم درته وکړه. بله دا ده چې داسې مسجد کې سړی کښېني چې جمعه پکې کېږي نو دا ډېره بهتره ده. او که جمعه پکې نه کېده نو د جمعې د مانځه دپاره اعتکاف والا بل جومات ته هم تلی شي چې چېرته د جمعې مونځ کېږي. خو په داسې ټایم کې به ځي چې دی ورشي چې بس 2 رکعته د مسجد شکرانه تحیت الوضو پکې وکړي او 4 رکعته سنت وکړي او بس بیا جمع وکړي، د هغې نه پس 6 رکعته سنت وکړي، که 2 رکعته نفل ورپسې کوي ټیک دی. او دې نه پس دې نه ایسارېږي، بیا د خپل مسجد ته راځي چې چېرته اعتکاف دی. که د هغې نه زیاتي ټیم د واغېست هلته په مسجد کې نو دا مکروه تنزیهي دي، اعتکاف ورسره نه ماتېږي، خو دا بهتره نه ده. خپل مسجد ته ځان څه کوي دا دې راورسوي. او بهتره دا ده که بس سنت دلته خپل مسجد کې کوي، خپل مسجد کې دې وکړي، مخکیني سنت دې خپل مسجد کې وکړي، جمع ټایم فکس ټایم له دې ځان ورسوي، بس دا به څه وي؟ دا به ډېره ښه خبره وي. د خوراک څښاک خبره ده. نو ګوره خوراک څښاک په مسجد کې اکثر د کلي خلک رو جماعت کوي نو معتکف اعتکاف والا هغوی سم کېناستی شي. ځان لم دې مسجد کې خوراک څښاک په هر ځای کې کوي نو دا کولی شي. ښه، اکثر بعضې وخت ګرمي وي یا څه مسله وي نو معتکف بار روزي، برنډې ته هم راوتی شي، صحن ته هم راوتی شي، خو چې کوم د مسجد حدود دي چې مونځ پکې کېږي نو هغې ته دی راوتی شي.
داسې دی کولی شي. ښه د خوراک سکاک خبره دا ده چې مسجد ته دله څوک نشته د خوراک د راوړو. ټیک شو بعضې کسان داسې وي چې کور کې څوک نه وي کشران نو یا زنانه وي اکثر نو دی د خوراک دپاره کور ته تلی شي. نږدې هوټل دی هوټل ته تلی شي، نږدې بازار دی بازار ته تلی شي، د خوراک دپاره کور ته تلی شي، ځي به ډایرک خوراک به کوي او د هغې نه پس به ډایرک راځي. د قضای حاجت دپاره او دسمات یې پېښ شو نو د هغې دپاره که جومات سره باتروم شته دی خو جومات باتروم ته دی ورځي، که نه جومات باتروم کې د او دسماتي د ته تکلیفي دی عادت نه دی نو دی بهر ته او دسماتي لتلی شي، او که نه بهر پټي کې هم دی عادت نه دی نو دی بیا کور ته او دسماتي لسه دا هغه تللی شي. دا مسله پکې شوه جي. دغه شان چې کوم دی نو مسجد کې د اعتکاف ته کینو نو دا پردې لګول ضروري دي، نو دا ضروري نه دي، خو دا احتیاطاً دی دپاره لګوي چې خلکو ته په دلته اعتکاف والا ناست دی د هغه د آدابو لږ خیال وساتلی شي، دغلته دی آرام کوي نو چې نو د نورو خلکو نه لږ پنایي کپړې به بدلی نور څه به کوي نو چې دا د نورو خلکو نه لږ پنایي د دغې دپاره. نور دا پردې لګول ضروري نه دي، د دپاره ټول مسجد چې کوم دی دا د اعتکاف دی. دغه شان که دته په اعتکاف کې سر وینځل ضرورت پېښ شي نو بعضې کس دا وي چې سر یې زر نه وي وینځلی نو هغه سر به یې خارښ کوي، تکلیف یې ورته د عبادت نه به وځي، په مانځه کې به ورته د ویښتو تکلیفي سر به یې خارښ کوي یا به تلاوت کې تکلیفي نو دې د وجې نه دی سر وینځلی شي. خو ګوره سر به داسې وینځي چې د مسجد په حد کې به دننه کیني، یو پلشتک څادر دې ویړ کړي په هغې د خانک کیدي او بل کس ته ورته اوبه واچي هلته د سر وینځي او خانک کې هغه اوبه جمع شوي هغه به بیا کس بار توی کړي بس دا په دې طریقه باندې څه وکړي سر دې ووینځي. د فرض غسل نه علاوه د اودسماتي نه علاوه یا دته خوراک نه رارسي د دغې نه علاوه د مسجد د حدودو نه ګوره چې چېرته مونځ کېږي دا د مسجد حدود دي. ښه دغه شان درته مې ویل چې د اودسونو ځای او د چارندم ځای دغه او د پیزار ځای دا د مسجد حد نه دی، که دې ته ووتو نو اعتکاف به یې مات وي. دا مسله ګوره ضروري ده. بله دا ده چې اعتکاف چې کوم دی نو په دې کې روژه نیول څه دي دا ضروري دي، ځکه که سنت اعتکاف دی او که واجب د نظر اعتکاف دی دې کې روژه نیول د روژې نه بغیر اعتکاف دا صحیح نه دی. یو خو نفلي اعتکاف دی خو چې ته راشي ګنټې لم جومات کې د نفلو نیت دی وکړو چې تر څو زه په جومات کې زما نفلي اعتکاف دی تا ته به الله اجر درکوي، دا خو نفلي اعتکاف دی. خو چې کوم واجب اعتکاف دی یا د نظر او د سنت اعتکاف دی نو په دې کې روژه لازمي ده. که د چا روژه ماته شوله نو اعتکاف یې څه شو هغه خراب شو. که مریض دی او ډاکټر ورته ویل چې روژه ماته که او د روژه ماته کړه دی بیا هم په جومات کې ناستی دی او ډاکټر ورته چې هسپتال ته لاړ شه یا کور ته لاړ شه نو بیا د په جومات او په کور کې او په هسپتال کې دا ناسته دا یو شان ده. ښه د اعتکاف مات شوی دی ځکه اعتکاف بغیر د روژې نه دا ټیک نه دی. ښه نو روژه ورسره څه ده دا لازمي ده او که روژې ماته شوه نو اعتکاف څه شو جي دا مات شو. دا مسله شوه. بیا چې کوم دی نو بعضې کسان داسې چې اعتکاف ته ناست وي نو دا خبرې نه کوي، بس جان جانجوب شي خولې ته تاله واچوي، ضرورت خبرې مکثر په مزه مزه کوي، په سر یې څادر رچولی نو دا پکې لازمي خبرې نه دي. ښه ګوره بغیر ضروري خبرې چې دي په تیز هم ناروا دي او په سلو هم ناروا دي، او چې کومې د ضرورت خبرې نو هغه بالکل دی په معتدل انداز کې عام انداز کې کولی شي. دا خبرې پټې پټې کول او یا دا سر خامخا پټول نو دا پکې ضروري نه دي. بعضې کسان پکې ګوره د سګرټو عادت او د نسوارو د عادت خلک چې کوم دي دوی ځان سره په جومات کې نسواره میخي دی نه فرشتو ته تکلیف وي، حدیثو کې منع راغلی دی به نسوار په جومات کې چې خولې نه به بدبوی ځي نسواري پې نه پوهېږي یا سګرټ یې بهر وسکو نو که دی خوله کنګال هم کې د خولې نه بدبوی ځي فرشتو ته تکلیف وي مسجد کې خلکو ته نو لحاظه سګرټو نسوارو لکه پکې څوک وځي خو اعتکاف یې مات شو که په جومات کې کوي نو په جومات کې خو ښه خبره نه ده نو لحاظه د دې مسلې خیال ساتل پکار دي. او بله خبره دا ده چې کپړې پکې یاره دا بدلولی شي په مسجد کې دغه شان چې کم دی نو دغه کولی شي دا کپړې بدلول شي یا مثال په طور ویښته غوړی یا مثال په طور سنت اخیستل شو نو ګوره دی نوکان کټ کولی شي دی بریت او ویښته کټ کولی شي ځان ته به څادر ویړ کړي چې ویښته په جومات کې پرې نه وځي. دا هر څه دی د اعتکاف په حالت کې په جومات کې څه دی دا په مسجد کې کولی شي. نو ګوره د دې خبرو ګورې خیال وساتئ. ښه بعضې خلک هسې بې سده اودس ځای ته وځي د پیزار ځای ته وځي نو دې سره اعتکاف څه شو هغه خراب شو. ښه که اعتکاف مات شو نو د دې قضا څه ده نو چې اعتکاف ته مات شو او رمضان المبارک تیر شو نو د هغې نه پس به یو ورځ روژه ونیسي او یو ورځ او یو شپه اعتکاف به څه دی دا به راوګرځئ بس دا د اعتکاف قضا شو. داسې نه چې 10 ورځې یا 10 شپې ټیک ته دغسې هم پکې یو قول شته خو نه عام علما یا عام کتابونه دا ذکر کوي چې د یوې ورځې او د یوې شپې اعتکاف څه دی دا به هغه
برا وګرځي بس د اعتکاف قضا هغه را وګرځیدله. دا د اعتکاف متعلق یو څو ضروری خبرې وي چې تاسو سره مې په دې کلیپ کې شیر کړلې. ګوره دا لږې خبرې نه دي ښه ډېرې خبرې ما نه په دې کې پاتې شوي خو افسوس خبره داره چې زمونږ په ملګرو باندې دا کلیپونه بوج جوړیږي بیا او چې لږ اوږدي بس وایي دا لر کوه. نو دا خو ضروري او اهمې مسلې دي د اعتکاف په باره کې که تاسو نه کینئ شیر به یې کوئ بل مسلمان به واوري هغه ته به سهولت شي ثواب به الله تاسو له درکوي. نورې دې نه علاوه د سړو د اعتکاف او د زنانو د اعتکاف په هکله مستقل کلیپ کومه هغه به تاسو سره شیر کېږي چې زنانه به اعتکاف چېرته کوي او څه طریقې سره به کوي. خو دا د سړو د اعتکاف چې کومې ضروري خبرې وي نو هغه مې تاسو سره شیر کړئ. تاسو به مخکې ملګرو سره شیر کړئ. وصلی الله علی النبی.